لاتونه ریټرننګ افسر داخلي وکي الیکشن وکي بیا کاغه کې قانوني سم مسله وي بیا هغه د هغې اتارټي نه وي چونکې به دا جوډیشري سره تعلق ساتي نو جوډیشري مطلب دا چې بیا به ته عدالت ته درومې هغې یو خپل جج نوست وي معزز جج صاحب چې شوی دو دا رشوت استعمال شوه ده او د رشوت متعلق صفا مشهور حدیث ته چې الراشي والمرتشي کلاهما فی النار رشوت ورکوونکو او خستونکو دواړه به جهنم ته ځي یو ټوکه به زه هغه به د مورونو ویلي شوي دي ولي الله ساجد داسې کېږي خو دې نه خو به دا بهتره وه چې یوه میله ولګي بوپاري روړ شي هلته کې سوداګري شروع کړي هغه من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین دا وخت تاسو کسه 11 نیوز کرک او زم د تاسو بای وحید خان ناظرین نن مور موجود دلته په ایساک چون ترکشه اغل تکشه خلکو نه موږ قسمه په دې جوړو چې دا الیکشن به بیا کیږي چا دان نه کړي دي څنګه چې کوم دې مسایل بیا هغه موږ کوم دې په سره مستوي اول موږ رايو کوم چې دې کې څنګه اقدامات وشول او څوک سلیکټ شول د دې ریزلټ غوړه دا کنه درغوله السلام علیکم وعلیکم السلام نن څنګه شي خرخرت ان شاء الله نوم دی اختر علي نوم ده شاده اوس چې کوم بلدیاتي الیکشن وشول دی کې خو ډېرې خلې ځلې وشولې حالانکې قسمه خلکو نه موږ ورو پیسې وچلېدلې څوک څه د دې حوالې سره تاسو ویل غواړئ بسم الله الرحمن الرحیم دا ډېر مزیدور سوال ده الیکشن چې وشه صاف او شفاف وشه یا په صحیح طریقه نه وشه د پاکستان په آئین کې د الیکشن چې کوم طریقه کار دا چینجز اف گورنمنٹ په هغې کې صفا سوترا لیکلی دي چې ته په پر امن طریقې سره او د آئینی طریقې سره ته الیکشن چې څوک منتخب شي هغې ته ورکولی شي که چونکې دا غیر آئینی طریقه وي بیا دا الیکشن به بیا کیږي چونکہ د پاکستان کې د ساجد نیاز ولی الله فرمان الله چې د موږ ویلج کونسل ایسک چونترانا ممبرون منتخب شوي دي 100% غیر آئینی طریقہ اختیار کړه شوی دو ټولو نه پیلا کومه چې د انتخاباتو کې نن افیشلی کوم خلک په ډیوټیو لګولي وو هغه نه ورغولي یا پریزایډنګ افسر وی چې زه بیمور یا نه دروم مو په زوی د هغه سړی ډیوټي وکي داسې ښځینار غولې وی چې هغو موږ ته وټونه نه دي اچولي پوره دا طریقه کار یوه طرف ته دې نه علاوه د پاکستان په آئین کې صفا لیکلي دي چونکې د پاکستان قوانین اسلامي دي نو اسلامی قوانین کې دا یونیورسل جسټس ته عالمی انصاف ته چې باید د پاکستان چې جوړ شو د سن 1947 نه چې تر قیامته پورې به په دکې د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم د سنتو د اعمالو د زندګۍ خلاف یو قانون خنه جوړیږي الحمدلله تر اوسه پورې یو قانون خ د هغې خلاف نشته 74-73 سال بعد خاص خبره زه یوه کوم چې اسلامی مسله دو چې کوم خلق د پاکستان آئین چې په څه شي باندې ویلوړ ده چې کوم سړی چې د انسانونو تجارت کوي خلق اوخلی او خرڅوي یې الله پاک فرمایي چې دا سړی چې قبر کې ته شاخ کې د مخ قبلې ته کې الله پاک فرمایي چې توسې چې د منې خاورې اچوئ مو به د مخ مرخوته ته اړولی نو اسلامی قانون پاکستان کې دغه لاګو ده او دای قانون ده دو دروړو ممبرونو په جاره باندې پیسې او خوستي دي د خلکو نه ټول د ویلیج کونسل ایسک چونترا خلک ته د گواہی کوي د هغې ویډیوز موجود دي هغې چشمدید گواه موجود دي نو چونکې د آئین پرو سره دا درې وړه نه اهل دي او پاکستان کې د دروړو نوټیفیکیشن بند شي او موږ د دې خلاف
کوم الیکشن ECP الیکشن کمیشن اف پاکستان چې اوس موږ ته کوم جج منتخب کړه ده هغې سره موږ خپل کیسونه بقاعده جمع کړي دي سابو بلرزه به هغه انټرټین کیږي په هغې باندې به خبرې کیږي هغه به عدالت کې موږ اسټې د پر آرډر کړه انشاءالله موږ به هغې سره شانه بشانه ویلوړو هیڅ قسم ته موږ دا تحریک شروع ده چې موږ دا الیکشن نه منو او دا درې وړه د موږ ممبرون نن ندی او دا د اسلامی قوانین په مطابق د پاکستان جمهوریت په مطابق دا تحیات نه اهل دی دای ته زندگی بر دای د ممبرون نشي کېدله دای به دی الیکشنو ته سره دردا نشي انشاءالله دای موږ هغې مقام ته آئینی طور باندې رسو نور مو خپل ملګري دي کلګري مو د هر شی مو به هغه خپل وي شاه اختر علي بھائی د کومې موویز چې دي دا تاسې مخته الیکشن کمیشن ته پیش کړي دي دا عدالت ته چې موږ کوم درخواست کړه کوم چې آئینی پروسس ده چې پهله تونه ریټرننګ افسر دخلي وکړي الیکشن وکړي بیا که هغې کې قانوني څه مسله وي بیا هغه د هغې اتارټي نه وي چونکې بیا دا جوډیشري سره تعلق ساتي نو جوډیشري مطلب دا چې بیا به ته عدالت ته درومې هغې یو خپل جج نوست وي معزز جج صاحب چې نوست وي هغې ته به ته خپل طریقې باندې هغه درخواست کوي بیا به هغه هغې باندې انکوایري کوي هغه کلیپونه چې کوم د موویز ولدي یا غیر قانوني اتو سره وټونه چې موجود دي هغه به شو کې کوم وټونه دی نه په کومه طریقه غلطې کپۍ پرتې دي اس قسم ته دا د ریټرننګ افسر صاحب د مو خپله چشمدید ګوایم چې هغې مو ته ویلي دي چې دا الیکشن ته زه په موقع لوړ یم دا هیڅ قسم ته الیکشن طریقه کار په قانون کې نشته ده دا ګویي به زه خپله هر چې ته کې کوم دا د مشترک تحصیل ریټرننګ افسر صاحب د مو په مخامخ دا بیان ده اختر علي بھائی دا عوام ته څه میسج ورکول غواړې کتونکو ته عوام ته خاص میسج دا ده چې زه چې سوره سې ژمداو انشاءالله په دې ملک چلونو دپاره به زه زندگی بر هره نمونه کوشش کوم ځکه چې سنګړي په قبرستان کې جنډې لاکې دي په قبرونو منې په ډاب کې لاکې دي په سکچونتره کې لاکې دي ځنو خلکو منې جنډې اوستا نه دي دو خلکو د ملک پاکستان آزاد ملک دی اوسولو دپاره خپل وینې قربان کړي دي داسې مو دی دپاره خپل وینه 24 غنټې حاضره دو زه خپل ویلیج کونسل کې هیڅ قسم ته د کرپشن زه د الیکشن چې دا بالکل نه منه بقاعده مو کور سره به انشاءالله وخت تر وخته بعد داسې موسم به روبار شي دا درنه به شروع کیږي دا به هغه راسې جري وي چې سوره سې دا درې وړه ممبرون عوام کور ته نه لږلي انتظامیه ته مې دا خواسته او انشاءالله بقاعده به زه د خلاف لګیا او موږ ټول صحیح شو جی مننه تھینک یو سو مچ دلته کې کتونکو موږ سره یو مولانا صاحب ښه نوسته هغې نه مولانا عظمت بھائی چې کوم ده هغې سره خبرې کوو هغې نه ښه فیډبیک وخولو چې هغه د اهل عمل کې هغې سره به مطلب څه کیږي د دې دپاره نه څه اقدامات کول پکار دي بسم الله الرحمن الرحیم مو خو پورا ناظرینو ته پاته دو یو څو دوې هفته پهله مې د دروړو کینډیډیټو ته یو میسج ورکړه ده خو چا مو ته ځواب نه درکړه او بالکل خاموش دي خو زه به چونکې اسلامي لیول باندې خبره وکړم ځکه چې موږ معاشرې سره چې کوم تعلق ته هغه مذهب تعلق ته مذهبن تعلق ته چې د کومه لیبه چې شوې دو دا رشوت استعمال شوه ده او د رشوت متعلق صفا مشهور حدیث ته چې الراشي والمرتشي کلاهما فی النار رشوت ورکوونکو او خستونکو دواړه به جهنم ته سي یو ټوکه به زه پکې زوتي کوم د حدیث په وینا کې که نه چې خستونکو ورکوونکو سره دی کې چې چا میانځ کې کردار ادا کړی ده دا په دې کې ملوث دي د حدیث اندر نه ملوث دي د حدیث نه علاوه زه یوه عام خبره کوم چې که دی کینډیډیټ یې چې موږ په خپل د عوام په انتخاب سره پس شوي یو نو چلنج ټکه خو موږ سره باد لګي خولې کې خو دی ته زه یوه مقابله ورکوم چې دغه کوم کینډیډیټ دي جرنل سیټ باندې د بیا الیکشن وشي دغه کینډیډیټ ته ودري چې د کومو کسانو تاسو ته ووټ در کړه ده دا بیا هم بیا نه در کوي تاسو ته پاته ولګي چې ته په کوم زور سره دې سیټ ته رسېدلی ته د عوامي منتخب شده نه بلکې ته د پیسې زور یا څه نه څه نسبت وي څه نسبت وي زه نه خبرې موږ سره مناسبې نه وي هغه زه نه کوم خو به هر حال که ته ځون خپل رښتیا ممبر صاحب درلاګي بیا د هغې شي نه استعفا وکړه او د هغې جرنل سیټ ته بیا ودره
زموږ څومره ملګري دا به ودري ته به د ژوند پاته ولګي چې ته په کوم نسبت سره پس شوی. آصف رحمان المعروف آصف اغا هغې نه ښه فیډبیک وښولو چې هغه د دې حوالې سره تاسو ته څه ویل غواړي، څه میسج درکول غواړي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بھائی پیله خو تاسې 11 نیوز والا ډېره شکریه چې تاسې موږ ته ټیم راکړه. زه یې تاسې ډېر ته دل سره شکریه ادا کوم چې تاسې موږ عوام دپاره راغلی او موږ رای چې دو هغه عوام ته یې رسوئ. څرنګه چې د بلدیاتو الیکشن حوالې سره موږ گفتگو وکړل د مو دوو ملګرو مولانا عظمت بھائی جی آی هغه د ممبر ده او اختر علي بھائی آزاد امیدوار وم، زه خپله ښه آزاد امیدوار وم. حالانکه چې د کوم الیکشن وشول دا ته سره موږ الیکشن یایو نه لکه دا د موږ د علاقې یا د موږ د آیین یا د قانون مکمل خلاف ورزي او دجې وړاو شولې. که الیکشن داسې کیږي خو دې نه خو به دا بهتره وه چې یوه میله ولګي بوپاري رور شي هلته کې سوداګري شروع کړي، هغه خلک هغه اخلي ولې ته کي یوه سایډ ته یې کي بس هغه سلیکشن وشول د هغې سړي. الیکشن خو دې ته نشي یله لکه څرنګه چې مولانا صاحب خبره وکړله چې زه لکه چیلنج ټکه خو بد لګي خو زه دی ته یو ځل بیا وینا کوم که تاسې د الیکشن رښتیا داسې د ممبرشپ خواهشمند وی چې تاسې په دومره زونو باندې باروسه یي چې موږ یې ګټه شو د پیسې په طاقت نه د عوام په طاقت، بیا زه تاسې ته یو ځل بیا ښه ریکویسټ کوم چې تاسې راشئ عوامي مجمع به ولګو، مخامخ به شو، زه به ودرم، مولانا به ودري، اختر علي بھائی به ودري، د نوره کاندیډیټ به ودري، دود که دود پانی که پانی بشي. لہذا موږ ته دا الیکشن نه منظور ده، موږ ته هر قسم ته ثبوت شته دي، ویډیوز شته دي، مو سره بیلټ پیپر یې ښه جعلي شته دي په جوب کې. په دې ټیم یې زه میډیا ته ښه شی شوم او میډیا ته شو کونې نه بغیره زه داسې خبره کواښه نه شوم. مو سره هر قسم ته بیلټ پیپر یې دا دي موجودې دي چې دا به زه وړم عدالت ته انشاءالله جوډیشلي چې کوم موږ ته دلته کې جج کښېنوي زه به تر حته دا کوشش کوم چې انشاءالله دا بیلټ پیپر یې پیله نه پرتې وي، پیله نه تایور یې دیر وړي دي، هغه باندې مورونه ویلي شوي دي، ولی الله، ساجد نیاز او د فرمان الله دو دروړو داندلي کړی دو. لہذا موږ دا الیکشن د آئینی طریقې سره نه منو او لہذا مولانا صاحب کا دې باندې اخري کې دوی څه خبرې کوي هغه مولانا صاحب تاسو ته بیا خبرې وکړي. دا بیلټ پیپر چې کومې وې دا بهر ته چارې استلې لکه دې څرنګې طریقه کار و چې مطلب زه چې تو ته پیسې درکړه ته به مو ته ووټ وچوې دا بیلټ پیپر به مو ته بیا واپس روبوسي چې باقاعده تو سره دا پروف شته دي. دا بیلټ پیپر خو داسې دي چې زه نه یې دې کاپیان وروتي دي. دا اوریجنل بیلټ پیپر چې د الیکشن کمیشن کوم وو هغې نه دی ته داسې یو شامل او شوه ده چې هغه نه دی فوټو سټیټ استلي دي او هغه یې خلکو ته ایر کړي دي. بیا به چې کوم ووټر رووتل هغې ووټر ته به یې دوه ووټونه نوره ایر کړل هغه به یې بکسې ته وچول. دې لحاظ سره د دې اوریجنل د ووټر تعداد زیات شوه ده. حالانکه که دې بیا ګنتي وشي د موږ د میر الیکشن چې کوم کاندیډیټ دي هغو چې څومره ووټونه وړي دي هغې کې دې کې واضح فرق ده. صحیح شو. نور مولوي صاحب څه ویل غواړې؟ موږ چې کومه خبره وکړله هغه مو آخري خبره ده بیا به یې نه دوهره کوو. نو یو ځل بیا هم ته یو چې ته د عوامي منتخب شده نماینده نه یې دا مو موقف ته دا به دغسې چلیږي سیخې ته سیخه غلط ته غلط یل دا یې موږ منشور دا یې موږ موقف ته که څوک په خفه کېږي او که څوک په خوښېږي. عدالت چې یوه فیصله وکړي هغه د عوام پراپرټي شي، هغه د عوام جایداد شي. لکه عدالت فیصله وکړله چې کرک کې 3 تحصیله دي په کوم کې چې تیل وځي ګیس په 100 کې ریالټي کې 500 روپۍ به هغې تحصیل وي او دا نورو 2 تحصیلونو کې به 50 تقسیمیږي. نن دا د موږ تاسې جایداد د عدالت فیصله کړی دو په دې طریقه تقسیم کیږي. داسې چې کومو خلکو پیسې تقسیم کړي دي د دې ریفرنسز چې څومره دي پاکستان کې په قانون کې دا خلق نه حل شوي دي. په دې کې یو وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی صرف 30 سیکنډ قید شوی دا چې د دې ملک وزیر اعظم و په دې کې څومره زور وي 30 سیکنډ نه بعد هغې قید په وجه باندې هغه وزیر اعظمۍ نه لوړ ده. دی خو پیسې خوړلي دي، دی خو ساره دا سوچ ښه نه کوي چې انشاءالله دی به په پاکستان کې ویلیج کونسل کې موږ نه بیا ممبري کوي په آئیني طریقې سره. دا ممبرون نه دي او دا موږ هېڅ قسم ته نه منو او دا الیکشن نه منو.
کتونکو تاسې وکتل چې دی خپلې رای دلته کې تاسې ته پیش کړلې. موږ به 11 نیوز طرف نه دا وایو چې مطلب په نن سبا دور کې په 2021-22 بلکې شروع کېدنې والا ده او موږ چې کوم پی ایم صاحب دا هغه چې کرپشن فری پاکستان نن د موږ په محلې کښې د موږ په کلي وطن کښې د یوې ښځې زنانه د نرینه د ښه ایجوکیټډ خلکو عزت خرڅېږي. ولې خرڅېږي؟ مجبورا خلک غریب شوه ده. غریبات ته یو سړی په 2000 روپۍ باندې خپل ضمیر خرڅوي. دا کوم وخت ته موږ پوتې شولو او بیا د هغې په ضمیر په خرڅولې باندې یو سړی چیرمنشپ سیټ ته درېږي. آیا دا د هغې چیرمنشپ سیټ چې کوم ده د هغې اقتدار کولو قابل ده که نه ده؟ تاسې هم موږ ته کمنټ کې رایې وکړئ. سره د موږ دا ویډیو دومره سره شیر کړئ چې دا موږ د اعلی حکام ته چې کوم الیکشن کمیشن دي نوره خلک دي هغو ته دا ور ورسېږي چې په دا زنه درېدلي دي خپلې پیسې مفاد یې غوښته ده د زون مفاد یې غوښته ده. نو آیا چې که دغسې مطلب په پیسو باندې سلیکټ کېدن وي نو غریب سړي ته غوسه نه دي ویر پوتې. که هغه ثبوت د کلي ښه عزت خدمات کول غواړي یا په محلې کې چا سره ښه کول غواړي یا مطلب د چا څه مسلې مسایل وي هغه حل کول غواړي نو هغه د پیسو د خپل د غریبت د وجې نه هغه فرنټ ته نه شي تللی. د داسې रईस फजी थैंक यू सो मच. ढेरा मेहरबानी. देखते रहिए 11 न्यूज़ करक. मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह निगहबान.